الحمدلله ډیره د خوشحالۍ زیری دی او ډیر مهم زیری دی او زه نورم داسې ملګرو ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تاسو ډاډه اوسئ. منظور جان صاحب د پښتنو آواز جوړ شوی دی چې څومره ملګري ورک شوي دي پښتانه خاص کر انشاءالله دا یو برا پیدا کیږي او کور ته به راځي انشاءالله. احترامات ملګرو صدیق افریدی ما او څنګه چې تاسو ته پته ده په ضلع خیبر کې یو ډیره لویه او کامي غونډه جوړه شوې وه چې خیبر کامي جرګه ورته ویل شي، خیبر کامي عدالت ورته ویل شي. د هغې جرګې اولنی ریزلټ مخې ته راغلی دی د ضلع باجوړ مامون کلینا. دغه ملګری تاسو په دې څنګ کې دا تصویر وینئ 14 کاله پس کور ته راغلی دی. ماشاءالله زه ټولو مینوالو ته مبارکي وایم او دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله جرګه به رنګ راوړي چې کومې مطالبې شوي دي دغه 22 خبرې انشاءالله دغه یو به پوره کیږي او پښتنو ته به ترقي ورکول کیږي انشاءالله. صرف د پښتنو یو کېدل ډیر مشکل و، هغه منظور جان صاحب کړي دي او زه د خپل طرفه منظور جان ته ډیره زیاته مینه او هرکلی وایم او بالکل د خپل طرفه بلکې د ټولو مینوالو د طرفه خراج تحسین ورته پیش کوم. الحمدلله ډیره د خوشحالۍ زیری دی او ډیر مهم زیری دی او زه نورم داسې ملګرو ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تاسو ډاډه اوسئ. منظور جان صاحب د پښتنو آواز جوړ شوی دی چې څومره ملګري ورک شوي دي پښتانه خاص کر انشاءالله دا یو برا پیدا کیږي او کور ته به راځي انشاءالله. بس تاسو د دعاګانو ضرورت دی، تاسو په خپلو دعاګانو کې منظور جان مه هیروئ، نور مشران مه هیروئ. انشاءالله چې دغه څومره مشران جوړ شوي دي دا کومه جرګه جوړه شوې ده دې چې کوم لای عمل راوړی دی او چې کومې مطالبې پیش کړي دي انشاءالله دغه یو به پوره کیږي او انشاءالله یو ریزلټ به تاسو مخې ته راځي. دا اولنی ریزلټ په دغه ورځ دوو کې او انشاءالله نور ریزلټ به زر تر زر ستاسو وړاندې راشي. مینوالو دغه لنډ شانتې پیغام و تر بله ویډیو پورې راکړئ. ماته اجازت په لوی الله سپارم. والسلام.